حضرت عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې یو کرته موږ د نبی پاک صلی الله علیه وسلم سره په یو غزا کې شریکو، نو زمونږه تیرېدل په یو قوم باندې وشو چې هغوی پوښتنه موږ نه وکړه چې تاسو څوک یئ؟ نو صحابه کرام ورته وفرمایل چې موږ مسلمانان یو. په دې قوم کې یو ښځه وه، هغې سره په غېږ کې یو وړوکی بچی هم و. هغې د کټوۍ نه د کټوۍ هغې پسې اور بلولو چې کله به د اور لمبه راوچته شوه نو دی به د خپل بچی د دې اور نه د اور د لمبې نه رادې خوا کړو، د فرض دی چې د اور هغه ګرمایش په دې بچي باندې ونه لګي، دا بچی چېرته ونسولي. کله چې دې ښځې ته دا معلومه شوه چې دلته په یو ځای کې نبي اکرم صلی الله علیه وسلم تشریف فرما دی، نو دا ښځه د نبي پاک صلی الله علیه وسلم ته راغله او پوښتنه یې ترې وکړه، انت رسول الله صلی الله علیه وسلم، ایت د الله جل شانه رسولي؟ نبی علیه الصلاۃ والسلام ته جواب ورکړو او جی چې د الله جل شانه رسول یم. هغې بیا تپوس وکړو بأي و امي ليس الله ارحم الراحمین، زما مور او پلار دې په تاسو قربان وي، آیا الله جل شانه ارحم الراحمین دی؟ یعنی الله جل شانه ډېر زیات مهربانه نه دی؟ هغه ورته چې بالکل. نبي پاک سم جواب ورکړ چې او الله جل شانه ډېر مهربانه ذات دی. هغې بیا پوښتنه وکړه هغه زنانه، الیس الله ارحم بعباده من الام بولدها، آیا الله جل شانه خپل بندګانو باندې د مور نه زیات مهربانه نه دی؟ نبی صلی الله علیه وسلم ته جواب ورکړو چې دی الله جل شانه د مور نه زیات مهربانه خپل باندې الله جل شانه. ها نو دا ښځه ډېره هوښیاره وه، هغې بیا پوښتنه وکړه ان الام لا تلقي ولدها فی النار، مور خو خپل بچی په اور کې نه غورځوي. دا ښځه دونه هوښیاره وه چې نبي پاک صلی الله علیه وسلم ته عرض وکړو یا رسول الله ان الام لا تلقي ولدها فی النار، مور خپل بچی چېرته هم اور ته نه غورځوي، نو الله جل شانه څنګه خپل بنده په جهنم کې غورځوي؟ نبي پاک صلی الله علیه وسلم په ژړا شو، ډېر زیات جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وجړل، بیا خپل سر راوچت کړو او وی فرمایل ان الله لا يعذب من عباده الا المار رد المتمرد، بېشک الله جل شانه په خپلو بندګانو کې هیڅ چاته دایمي عذاب نه ورکوي، همیشه عذاب الله جل شانه چاته نه ورکوي مګر هغه کس چې ډېر زیات سرکشه وي، په نافرمانو په ګناهونو زړورتیا کوي، نو ده ته به عذابونه د دې دپاره ورکولی شي چې د هغه صفایي وشي. یعنی کم کبیره ګناهونه چې د انسان نه وشي او دی توبه ونه واسي بغیر توبې نه مړ شي، نو الله جل شانه به د صفایۍ دپاره هغه ته خپل عذابونه ورکوي، همیشه یې نه سوځوي. نو الله جل شانه دې موږ د خپلو ټولو عذابونو نه وساتي. د الله جل شانه عذابونه ډېر سخت دي. عزتمند مسلمانانو د الله جل شانه نه فنا غواړو. الله جل شانه ډېر رحیم کریم ذات دی، په خپل بنده باندې ډېر مهربانه دی، لیکن موږ محبت د الله جل شانه اوسه پورې ونه پېژنده. خپل د ښځې محبت، د بچو محبت، د لور محبت، د کور ګاړي بنګلې محبت، لیکن د الله محبت ډېر عجیبه دی. الله دې موږ ته نصیب کړي. جزاک الله.